نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تلاړ شه او دغه ځوان ما ته راوله. دغه ځوان چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې ای ځوانه ولې جاړې؟ دا کس ورته وایي چې یا رسول الله ما نه ګناه شوې ده او ډېره غټه ګناه نه شوې، زه په دغه ګناه باندې ډېر پښیمانه یم او الله جل جلاله ما له په دې ګناه باندې قیامت کې عذاب راکړي، په دغه باندې خفه یم او پریشانه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه ګناه دې کړې ده؟ آیا ته الله سره شرک کړی دی؟ دا کس ورته وایي چې یا رسول الله ما الله سره شرک نه دی کړی، خو زما دین هم غټه ګناه ده. بیا ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې ای بنده تا ناحق قتل کړی دی؟ دا کس دوی چې یا رسول الله ناحق قتل مې نه کړی، خو دین هم زما غټه ګناه ډیره ده. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا ستا ګناه د اوو اسمانونه د اوو ځمکو نه او د مضبوطو غرونه هم ستا ګناه غټه ده؟ دا کس ورته وایي چې یا رسول الله زما ګناه د اوو اسمانونو نه د اوو ځمکو نه او د مضبوطو غرونه هم زما ګناه غټه ده. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا ستا ګناه ډیره لویه ده که د الله تعالی کرسۍ ډیره لویه ده؟ دا انسان ورته وایي چې زما ګناه د الله د کرسۍ نه هم ډیره لویه ده. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا ګناه ډیره لویه ده که د الله تعالی عرش ډیر لوی دی؟ دا انسان ورته وایي چې یا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ګناه د الله تعالی د عرش نه هم ډیر لوی دی. بیا ورته اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا ګناه ډیره لویه ده که الله تعالی ډیر غټ دی؟ دا کس ورته وایي چې ای د الله رسوله الله جل جلاله ډیر غفور رحیم کریم ذات دی، د الله تعالی ذات هم ډیر لوی دی او د هغه بخنه هم ډیر لوی ده. خو بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی ذات هم لوی دی، د الله تعالی بخنه هم ډیر لوی ده. نو دا کومه داسې ګناه کړې چې با ګناه ته ډېر پښیمانه؟ دا کس ورته وایي چې یا رسول الله ما زه یو کفن کشم، ما اوو کالونه هغه کفنونه هغه مړی به چې کله اوس ما به د هغې نه کفن ویستلو، کفن مې هغه نه اخیستو خرڅولو به مې. یو پیرا په انصارو کې یو زنانه وفات شوې وه، یو جنۍ وفات شوې وه چې هغې له زه ورغلم، ما د شپې د کفن وویستو، خو لږ شانتې مخکې لاړم ما شیطان غالبه شو او زه په ګناه باندې هغه قادره شوم چې لاړم ما مړي سره کفن مې چې راوویستو، خو بیا ما هغه زنانه جنۍ سره هغه زنا وکړله. یا رسول الله ما دا ګناه ده، خو یا رسول الله چې ما کله دې ښځې سره زنا وکړله په قبر کې دې مړي سره او زه دې قبر نه را روان شوم، دې ښځې ما ته آواز وکړو چې ای ډېر افسوس دی په تا باندې چې د هغې ورځې نه هم نه یېرېږي، د قیامت په ورځ باندې موږ تاسو الله تعالی ته وړاندې کېږو، الله تعالی ته موږ تاسو مخامخ کېږو، ته د هغه ورځ نه شرمېږي نه؟ بیا دا آواز وکړو چې ای بنده تا خو په داسې حالت کې پرېښودم چې په مړو په حالت کې بربند نه پرېښودم او په داسې حالت کې به زما الله سره ملاقات کېږي چې هغه زما جنابت حالت وي، د غسل په حالت کې به زه الله تعالی ته مخامخ کېږم. وي دا خبره د کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لیر شي زما د مخکې نه بدبخته. او دغه انسان بیا لاړو، دغه انسان چې لاړو دغه انسان یو مطلب دشت ته لاړو، هغه ځای کې دغه انسان بیا الله تعالی ته په توبه تایب شو او الله تعالی ته توبه وویستله چې یا الله ما ګناهونه کړي دي، یا الله ما دغه ګناه کړي، یا الله تعالی ته بخښنه وکړي. چې کله څلوېښت ورځې پوره شوې دغه انسان دغه توبې ویستلې، کله څلوېښتمه ورځ پوره شوه بیا اسمان دې سر پورته کړو دغه انسان او فرمایي چې یا الله که چېرې تا زما ګناه معاف کړي، ته د آخر زمانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه زما د توبې هغه ورسوي چې ما د هغه توبه قبوله کړې ده او د هغه چې کوم امتیان دي یا الله هغې ته هم زما دغه توبه خبر ورسوي چې دغه انسان توبه قبوله شوې ده. او که زما توبه نه قبوله شوې یا الله د اسمان نه ما باندې اور نازل کا چې په دغه اور کې زه مړ شم او دغه ځای کې ختم شم. بل ځای کې الله تعالی رحم ته ګورئ. الله جل جلاله جبرائیل امین علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه ولېږلو